د ذبح د قربانی د پاره 3 ورځې دي. د اختر اولنۍ ورځ، د اختر دویمه ورځ او د اختر دریمه ورځ. د 3 ورځو باندې قربانی کیږي. د اختر په ورځ چې سحر وخت داخل شي نو د قربانی وخت شروع شي. یو هغه ورځ شي، یو دویمه ورځ او دریمه ورځ د نور د پریوتو نه لږ غونته کې مخکې دقې ټیمه پورې قربانی په دې 3 ورځو کې کیږي. چې کله د لوی اختر په سحر باندې سحر داخل شي نو د قربانی وخت شروع شي. خو چې کمو کلو کې د اختر منځ کیږي هغې به قربانی د اختر د مانځه نه پس حلالوي. او چې چا باندې د اختر منځ واجب نه دی، بعضې علاقې غرونو طرف ته داسې دي چې هغې باندې د اختر منځ واجب نه وي، نو هغې د قربانی څاروی د اختر د مانځه نه مخکې حلالولی شي. خو چې کمو کلو ښارونو کې د اختر منځ په هغې واجب دی او منځ کیږي نو د قربانی به د اختر د مانځه نه پس حلالوي. خو بیا علما وایي چې یو کلي او علاقه کې ډیر منځونه کیږي، 3-4 ځایه منځ کیږي، نو چې یو ځای د اختر منځ وشو نو بیا ټولو کلي او علاقه کې هغې علاقه کې د قربانی څاروی حلالول صحیح دي. لکه د کلي یوې محله کې د ښار په یوه محله کې د اختر منځ وشو، بله محله کې لا نه دی شوی، نو دلتم د قربانی څاروی چې یو ځای کې منځ وشو خیر دی، کو نورو ځایونو کې لا نه دی شوی، خو دی بیا د قربانی څاروی چې دی هغه حلالولی شي. چې په ښار کې او په کلي کې یو ځای منځ وشو بیا د قربانی څاروی حلالول صحیح دي. او علما وایي اگر چې دا 3 ورځې دي د قربانی نو 3 ورځو سره دا شپې هم راللې، نو قربانی د شپې هم حلالولی شي او د ورځې هم حلالولی شي. خو مستحب خبره دا ده چې قربانی دی د ورځې حلاله کړلی شي. د شپې که چا قربانی دغې ورځو کې حلاله کړله نو حلالی ټیک دا څاروی ټیک دی، خو علما وایي دې کې کراهت دی، مکروه دی چې دی د شپې قربانی حلاله کړي، ځکه رګونه صحیح نه ښکاري، په احسنه طریقه باندې چې دا هغه ذبح نه کړي. نو او بله مسله دا ده چې کو سوجه باندې د اختر منځ په علاقه کې اونشي، علاقه ده واغې کې د اختر منځ د سوجې نه اونکللی شي نو خلک به قربانی ته صبر کوي. چې کله د ماسپښین وخت داخل شو، غرمه ختمه شول او د ماسپښین وخت داخل شو او د اختر منځ لا نه دی شوی، نو اوس بیا قربانی چې دا هغه بیا جایز ده. د هغې پورې بلا قربانی نه کوي چې د اختر منځ لا نه وي شوی. که بالکل د اختر منځ ونشو په دغې ورځ باندې او زوال وشو نو بیا قربانی حلالول چې دي دا جایز دي. قربانی په کمو کمو څاروو باندې کیږي. قربانی چې دا یو ګډي بیزی دي دا جنس ته په دې کیږي، یو غوا میخه بل جنس دا دی او بل اوخان، دا 3 قسمه زناور چې دي څاروي په دې باندې قربانی کی. وحشي زناور چې دی ځنګلي زناور چې ځنګلونو کې اوسیږي لکه اوسی شوله، ځنګلي زناور دا په قربانی کې حلالول چې دي دا ټیک نه دی او د دې قربانی صحیح نه ده. دغه 3 قسمه زناورو باندې قربانی کیږي. اول په هغې کې ګډ او بیزه دا جنس چې دی ګډه وي ګډ وي، بیزه وي چیلی وي چیلی وي.
په دې ټول جنس باندې قرباني کیږي او دا د یو کس نه جایز کیږي د بیزو چې څومره جنس دی او د ګډو په دې کې یو کس قرباني کولی شي او د یو کس نه علاوه په ګډ بیزا پیسه وغیره کې نشي شریک کېدلی دا د یو کس نه دا قرباني کی او هر چې غواګانې او میخې دي نو په هغې کې 9 کسو پورې شریک کېدلی شي د یو نواله یو کس یوازې حلالولی شي 2 تنم شریک کېدی شي 3 شریک کېدی شي 4 5 6 9 د 9 نه په زیاته نشي شریک کېدی بعضې خلقو ذهن کې دی وي 3 او 5 او 9 کولی شي او 4 او 2 6 نشي کولی نه د یو نواله د 9 پورې شریک کېدی شي غوین یا میخین ساروی که 2 تنه په شریکه علي ټیک ده 3 تنه په شریکه والی ټیک ده 4 تنه په شریکه والی ټیک ده 5 ټیک ده 6 ټیک ده 9 پورې ټیک ده او دغه شان اوخانو جنس چې دی هغې کې هم د 9 کسانو پورې شریکېدلی شي او عام طور پر چې زمونږ د کلو علاقو کې څومره قربانۍ عام طور پر د ټلونو دا قربانۍ کیږي په 15 کسه 6 کسه 9 کسه څاروی علي دا بالکل جائز دی او دی کې هیڅ قباحت نشته دا بالکل ټیک دی دی کې هیڅ قباحت نشته دی البته علما دا وایي چې اوس یو سړی دی پټل کې دی 9 برخه د 9 برخې چې کم قیمت ته په هغې باندې د ته ځان له مثال کې طور پر ګډ چیلې بیزه میلاویږي او غوښه هم د هغې مروي مثال د غریبانانو کار پیم کېږي نو بیا دله یوازې قرباني کول چې دي دا غوره دی ځکه دی کې دا مسله د قربانۍ کې علما وایي چې کله یو کس پکې اراده د غوښې وکړله او نیت خراب شو نو قرباني د ټولو ونشوله یا د یو تن په مال کې څه نقصان وي نو دی کې دا مسلې لږې ډېرې وي هر چې اوس ګډ او بیزه ده دا د څومره عمر پکار ده بعضې خلق دی کې وی غاښې یو دی 2 دی او غاښې کړي دي او نه دي کړي به هر صورت ګډ او بیزه چې دا پیسو چیلی وغیره چې دا د یو کال وی پوره یو کال شوی په 2م کال کې داخل شوی نو د دې قرباني ټیک ده که په یو کال کې یو ورځ هم کم و د قربانۍ په ورځ نو د دې قرباني ټیک نه ده البته دا ګډ چې وي ګډ دا جنس چې دی که دا د 6 میاشتو وي دا ګډ ګډورې او د کال د ګډورې مرخکارېده نو بیا په د باندې قرباني کیږي خو د پیسه او د بیزې مسله نه ده دا د ګډ مسله ده نو چې دی د کال د هغې مرخکاري او د 6 میاشتو عمر یې شوی 6 میاشتو باندې اوړېدلې اکثره حصه پې د کال تیره شوي او د کال د ګډوري مرخکاري نو بیا په د باندې قرباني کی او غوا او میخه غویې غوا د دې دپاره شرط دا دی چې دی به 2 کاله شوي او په 3م کال کې به داخل شوي که 2 کالو کې یو ورځ هم کم و نو په دې قرباني نه کیږي نو دې کې احتیاط کوئ ښه تحقیقي د عمر تپوس کوئ او دې کې د قربانۍ د خرابېدو مسلې نو دې کې لږ احتیاط کوئ اگر که غاښونه یې کړي وي او که نه وي کړي او هر چې د اوښانو جنس دی نو د هغې دپاره ضروري ده چې 15 کاله به یې شوي او په 6م کې به داخل شوي د اوښانو په جنس په اله قرباني کیږي او علما وایي غوره دا ده چې په قربانۍ کې سور څاروی حلال شي او یو عیب پکې هم دی کوشش کو
د عیبدارو زناورو نه ځان ساتو. لکۍ ته کټ نه دومره کټ او دومره کټ، نو ښه خبره دا ده چې روغې لکۍ والا نو غوره خبره دا ده چې د قربانۍ څاروي دي سوره وي او د ټولو عیبونو نه دي پاک. نو د قربانۍ څاروي چې الی ټولو عیبونو ته خیال کوئ چې د دې ټولو عیبونو نه پاک وي، نو د دې قرباني صحیح ده. هر چې بعضې خلق د دې خسي څاروي تپوس کوي چې د قرباني څنګه ده، علما وایي د قرباني غوره ده. خسي څاروي چې یو دې سوره بیم وي او یو غوښه یې خوږه وي، نو د قرباني چې ده دا غوره ده، او د قرباني چې ده هغه بالکل کی. هغه زناور چې د هغه پیدایشي طور پر د هغه اخکری نه وي، دا کونډې زناور وي، بعضې څاروو کې وي پیدایشي طور کونډه وي، دا اخکری نه وي، نو د قرباني چې دا بالکل جائز ده، اس قباحت پکې نشته دی چې کله د هغه پیدایشي طور ښکري نه وي. او د هغې څاروي قرباني هم ټیک ته چې هغه اخکر مات شوی وي، بعضې اخکرې وي او بعضې نه وي، نو د دې څاروي قرباني ټیک ده. که دا اخکرې دومره په ویښ کې مات شوی چې د مزغي ته اثر رسېدلی، بیا قرباني ټیک نه ده. اوس اخکر ته تلی دی او څه حصه د اخکر باقي شته، نو بیا په د قرباني کیږي. خو چې دومره د ویښه وتلی د اخکر چې دنده د مزغي ته اثر رسېدلی، نو په دقې یو صورت کې بیا د دې څاروي قرباني چې ده هغه ټیک نه ده. او کنه ویښ ته رسېدلی نو ټیک نه ده، او کنه بعضې وي او بعضې نه نو بیا پې قربان. اگر که ډېر اخکرې تلی او لږ پاتې، اخکر کې ګورئ د لکۍ مسله جدا ده او د اخکر کې دا مسله نشته. خو درې سي اخکرې تلی او څلورمه ونه هم پې خو چې بعضې اخکرې لږ غونتم باقي وو، نو په دې قرباني کی. او چې یو څاروي باندې خارخ وي، نو په د قرباني کیږي که نه؟ بالکل پې قرباني کیږي، خو چې کله دې سوره بوم وي، که دا خارخ نه دی، دا دومره اثر په د کړی چې دی بالکل ټپ ټیپه کړی، اثر یې وله په وجود کړی، نو بیا د دې څاروي قرباني ټیک نه ده. او یو څاروي باندې لیونتوب دی، لیونی دی، د قرباني کیږي که نه؟ که داسې لیونی دی چې خوراک ښه برابر کړي، ښه سورب دی، نو بیا خو د قرباني کیږي، بیا خو دې کې څه مسله نشته دی. خو داسې لیونتوب دی پې چې خوراک نه کوي، نو بیا خو په ده اثر شوی دی غوښه هر څه، نو بیا د قرباني ټیک نه ده. او که نه اثر پې په خوراک کې نشته او خوراک ښه برابر کوي، نو بیا د قرباني چې ده هغه ټیک ده او دې کې هېڅ قباحت نشته دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق